او بدی کې زمونږه زاړه ملګري پخواني چې هغه وخت ځوانانو نن سر دنیا نه تللي دي الله دې د هغوی قبرونه منور کړي څه ژوندي دي الله دې د هغوی عمر کې برکت واچوي اوس ما په هغې کې څه ملګري ولیدله زاړه ملګري پخواني ملګري چې هغه وخت کې هغوی هلکانو او نن هغوی بوډاګان دي دا زمونږه زړه علاقه ده پخوانی علاقه ده او دې سره زمونږ یو مضبوط تړون دی دا تړون څه په دولت نه دی په پیسو نه دی په عہده نه دی دا تړون د دوی سره په عقیده باندې دی په قرآن او په سنت باندې دی او الله دې دا تړون په دې عقیده همیشه لپاره آباد لري دو څیزونه دي چې کله په هغې باندې منګول لګولي نو هغه چارې هم نه خطا کېږي یو د الله کتاب او دویم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او قرآن کریم دا پوش په پوش باندې موږ ته را روان دي نبی علیہ السلام نه صحابه او زده کړي وو صحابه او نه تابعین او تابعین نه تابع تابعین او داسې وخت په باندې دا را روانو ائمه الله د باغی باندې رحمتونه وړيږي ائمه د راغي وضاحت تشریح کړه د قران او د سنت او موږ ته هغه خودل او اوس موږ نور تخیو هغه نور تخی او ډیر سيزونه داسې په تواتر باندې را رواني یو سړی نه څوک تاسو کې د کومې قبيله هغه یې څه فاټکم یا یوسف زیم یا محمد زیما وې ته چازي د پلار والی د نیکوالي د اور نیکوالي څوک ته دا تاسو نه کوي چې دوی څه فلاني کړوا زیما نو تا لیدلو دا نشي ویل چې ما لیدلو زه ثبوت در سره شته چې ته هغه کړوا سي دی ویاو ما ته پلار ویلو هغه خپل پلار ویلو هغه خپل ویلو دا سره رواني دین ایسو انکار نشي کوله او کله دین انکار کوي نو خلک بیا ټول حرامیان شي او دې چا نسب او دې چا سم په معلوم نشي دراسه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی موږ چا نه اورېدلې دي هغه چا نه اورېدلې دي هغه چا نه اورېدلې دي چاچی کتاب لیکل بداغنے اور ادلی دی کتاب والا وی ما دا فلانینا اور ادلی وغد فلانینا وغد فلانینا او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر ہو رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانو داغ بھی بیانی ہوئے داغ بچیو هغه ډوډۍ خوړه هغه وبس کړي هغه خوب کو هغه باندې ویښه راتله هغه نه غوسه ورتله هغه خوشحالېده خندا ورتله انسانو و چې د هغه کومه ادا وه که هغه وینا وه که هغه فعل و که هغه عمل و که هغه قول و نواری دوی حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیار خلق آگئی
چې هغه مشرانو ته وګوري او د هغه نه سجده کړي. زموږ د ټولو مشر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه چې څه عمل کړی دی، څه کارونه یې کړي دي، په کوم ځای کې هغه خوشحاله شوی دی، کوم ځای کې غوسه شوی دی، کوم ځای کې هغه نفل کړي دي، کوم وخت کې هغه روژه نیولې ده، کوم وخت کې هغه یو عمل کړی دی، نو که موږ هغه خپل کړو نو موږ به کامیاب یو، او که موږ هغه خپل نه کړو نو د ځان نه به سوچونه کوو او زموږ هغه سوچونه هغه صحیح نه وي، هغه سر ته نه رسي، په هغې باندې الله نه رضا کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري صحابه کرام هغه یونیورسټو کې سبق ویلی او دې کالجونو کې ویلی و، ځکه زمانه کې داونه اکثر پکې انپړو د لیکلو هم څه نه و، خو د هغې نه الله د دین کار اخیستی و او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر ادا هر یو عمل د نبی علیه السلام ناستا پاستا ویخا وضو هر یو شی هغه یاد کړی او هغه یې خپلو کشرانو ته ویلي و چې هغه یې ته وایي تابعین خپلو کشرانو ته ویلي و، هغه یې ته وایي تابعین او داسې راتلل. یو زمانه راله چې نور خلک پکې رادنه شو او د خپل مطلب دپاره به هغه یو خبره وکړه وایي دا نبي علیه السلام ویلې ده، نو علما راولګېدل او هغه د نبي علیه السلام خبرې هغه کارونه هغه راجمع کړل چې هغې ته وایي احادیث. امام مسلم ځان له اړم شو، امام بخاری ځان لا، ابن ماجه ځان لا، نسائی ځان لا، امام ترمذی ځان لا، چې د کوم یو سوره وس رسېده نو هغه یې ګرځېدل او دا یې راجمع کول او د هغې نه کتابي شکل جوړو. په دې کې یو امام بخاري رحمت الله علیه چې هغه دا کتاب جوړ کړ، ګڼه احادیث را جمع کړل، بیا یې په هغې کې چاڼ وکړ، څنګه چې زموږ زمیندار پخوا به یې غوبل وکړ نو اول به یې په سنګای باندې والوزول، نو بیا به یې ورپسې راشپېل راواغسته نو په هغې به یې والوزول، بیا به یې ورپسې چاڼ او چج راواغسته نو په هغې به یې والوزول او صفا غنم به یې بوجای کې واچول او کندو کې او کور ته به یې راوړل. دغسې دې علماو الله دې پرې رحمتونه ولیږي، هغه یې هم د احادیث راجمع کړه او بیا ورته کېناستل او بیا کله د علم په څنګای خاخای، کله د علم په راشپېل، کله د علم په غلبېل او کله د علم په چج هغې وڅپول او هغې والوزول او چې هغې کې کوم صحیح احادیث و نو هغې راجمع کړل، هغې موږ ته وښول. امامان الله دې په هغې باندې رحمتونه ولیږي، امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل، هغه بیا د دې احادیثو نه نچوړ راویسته، لکه څنګه چې په ساري څخه مختلف بوټي پراته دي، خو حکیم هغې ته وایي چې د په ساري نه هغه بوټي راړي او د هغې نه نسخه جوړه کړي، معجون جوړ کړي، دا د دې شي دپاره دي او دا د دې دپاره دغسې دی هغه نسخې ترېنه جوړې کړې. د دې وجې مشهور محدث اعمش
یو مجلس کې ناستو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی یو سړي د مسالې تپوس وکړ نو عامش ورته وایي د ده نه تپوس وکړه حالانکه هغه لوی محدث و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جواب ورکړ نو عامش ورته وایي نانو سیادلتو وانتم الاطباء نانو سیادلتو وانتم الاطباء منگا پساریان یو او تاسو طبیبان یایو سنجے پساری سرا مختلف بوٹی پراتی جڑے او بوٹی نسخہ آگا نشی جوڑو لے نسخه تینا حکیم او طبیب جوڑائی مسئلہ و استنباط تینا تاسو کولے شئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دخبر علاقی مطابق مسائل راوی رسل امام شافعی دخبر علاقی مطابق بلد لکا ادب احترام تکے نو ادب و احترام ہر علاقہ کی جدا جدائی بعضی علاقوں کے ادب و احترام دائی چاٹھیں شنودری کی لاسی کا تکڑائی سینے رائس کے علی گلاڑی بعضی علاقوں کے احترام دائی جب سینے لاس کی بھی چاہتا بعضی علاقوں کے احترام دائی وہی لاس پر نامد ارتا الاڑی ماں امام مالک راولا کی معاوی ارسال بہتر دے لا زڑندور بہتر دی ببوس کی ذکر آگئی علاقہ کی دادمو او دام دا نبی علیہ السلام نا نگلو امام شافعی رحمہ اللہ پسینہ لاس کی خود دادم دے ذکر دی علاقہ کی دادمو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چونکہ پختانوں کے ہو اگر نسل نہ پختانوں کے ادب لاس بنامو اسو کوئی لاس بنامو در تا الاڑی مات نو اگر تاگی باندے عمالو کو داد علاقی سر مطابق یاد نبی علیہ السلام نے مختلف طریقے راغلی ہوئی یوی دا بہتر تا بلوی دا بہتر تا بلتا غلط ہے نوی ویوی دا غوردا بلوی دا غوردا او دائم دی احادیثنا او دا قرآنی کریم نا جوڑ راوالستا ہاں طبیبہ سوک نہیں ہو نسخار سوک نشی جوڑو لے چار سڑے دو ایک سے پا حدیث عمال کو علم دے نہیں ہو اگر دو ایک سے پا حدیث عمال کو ماں نو بیاو عمال کے یو بل پریدی نا اغلب اغلب یا تبلید کئی اغلب تابداری کئی لے امام سکا اغلب اخبر نبوئی کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ چدا حدیث را جوانل چھڑیوں کو خلاصہ راویہ سا نو اولی چکمل کتاب شروع کو نو بنیات روان کو اول باب کی حدیث کر گا انما الاعمال بالنیات دارو مدار دا ملون بنیاد وارنے دے چکالا کتاب ختمائی کتاب ختمائی تو وزن دا اعمالو چا ملون بطل لشی او دا وزن دا اعمالو دا پارے باب کے خود باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کہ بدو منگا طلد انصاف پرواز قیامت اول کی نیت ذکر کا آخر کی وزن عمالو اشارہ دیتا چکل عمل وزن جوڑے نوکرے وزن اللہ جوڑی کی چنیات دی صحیح گستانیات صحیح نہیں ہے کہ دین کار دنیا دے پا رہی
فائدہ نه ورکوي او چا چې د دین کار د دنیا لپاره کړی دی نو هغه تباه شوی دی او قرآن بیا په هغې باندې رد کوي چې دنیا یې غوره کړه دین یې پرېښوده نو دنیا ګټل څه ناروا نه وو مطلب دا چې دین دې دنیا لپاره کړی نو بیا ناروا ده نو امام بخاری اول نیت ذکر کو دیو وجه وایي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه چا چې نیک عمل وکړه او حال دا دی چې دی مؤمن فلا كفران لسعيه نشته ناشکري د دې عمل چې ایمانی اخلاصي نو بیا عمل قبلیږي او چې ایمان نه نو عمل ګورې نه قبلیږي اخلاص د نیت هغه اول او هغه ضروري وو امام بخاری په دې کې هغه خلکو باندې ردونه کوي چې هغه صحیح مسله نه منله او ځان نه دین د خپل عقل تابع کو دین د عقل تابع نه دی عقل د دین تابع دی د دې وجه نه علما ذکر کوي هغه وایي فإن العقل لا تستقل بمال بد الشرائع عقل باندې شریعتونه نه معلومیږي یو عقل به یو سوی د بل په بل سوی خلق تباہ په دې شي دین د عقل تابع کړ سنت و نبات په جمع دعا کوي یره ویولي دعا سے بدکار دی بدکار نه دی خو پیغمبر پاک نه دی کړی او دین د عقل تابع نه دی که د عقل وی نو موږ کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله خو چې کله بانګ وایي نو په بانګ کې اخر کې وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله او د باندې په اخر کې محمد رسول الله نو وایي وای استاد دې هو آیا کنه دا ارمان خو دې پورا کړه ځکه پورا کلمه ویل پکار دي دې نیمګړی وای وی ونه نه باندې کې محمد رسول الله نشته اخر کې صحابه ویلې نبی علیہ السلام دې ویلي وتا نبی وای دین کې چې پیغمبر سګړي هغه واکه او چې پیغمبر پاک نیګړي دا نه چې دوی ولې دا سبت کار دی او دا څنګه کار دی خیرات خو کار دی او چې کمپور کې مړې وشي تاسو ولا ډوډۍ ورکوي ایوا خیراتونه نه کوي چې دا تختیا لوادا دا د جمعې د شپې لوادا ادا د ماخامي لوادا نه پیغمبر پاک نه نکړي نه به کې وزن د عمل چې جوړیږي هغه په تابعدارۍ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړیږي او په تابعدارۍ د قرآن جوړیږي دیو چې امام مالک وایي خصلتان یصلون الناس لما فعلت وكيف فعلت دو سیزونه دي چې لاغې تاسو بد خلکونه کیږي یو دا چې دا کار دی ولې کړو او دیم چې کو دي نو څنګه دی کړو دا ول جواب دی قرآن دا کار دی ولې کړو نو ته وایې څنګه چې الله قرآن کې ویلو څنګه دی کړو داغی جو آتے سنت پیغمبر چې نبی علیہ السلام څنګه کړو هغه څه کوما نو دا عمل وزن جوړیږي په دې دوه سيزونو یو چې د قرآن تابع او دې چې سنت او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع نو هغه ضروري کار نه عملونی او که پدې نه نو کډیر عملي
وهغه عمل برباد شو ختم شو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا موږ به د دوی هغه عمل ته وړاندې شو چې دوی کوم عمل کړی و وبه ګرځوو موږ هغې لره غبار نوستلی شوی عمل یې کړی و قرآن وایي خو قبول نه شو وزن یې نشتی و الله وایي چې هغه عمل عاملة ناصبا تصلى نارا حامية عمل یې کړی و ستړی شوی و او دننه به شي اور ګرم ته ځکه عمل یې کړی و خو طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې نه وه نو دا حدیث دی له وایي چې طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زده کړي نو د عمل وزن جوړ شي یو ډله وه چې هغوی به دین د عقل تابع کو هغې ته وي معتزله نو هغوی وي عمل شکل نشته نو تللی به څنګه شي د عمل تلل بلل نشته عمل تلل مطلب دا انصاف او قرآن کې چې الله وایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه کې به موږ تله د انصاف پر ورځ د قیامت نو قسط کو ستاسو وایي عدل ته وایي انصاف ته وایي مطلب دا چې الله به انصاف کوي او په انصاف به فیصلې کېږي موږ وایو نه عمل به تللی شي او د هغې دپاره به تولي دا قاعدو مسله ده المیزان حقون دولت دی عمل به تللی شي څنګه به تللی شي نو اهل سنت والجماعت څوک وایي چې عمل به الله یو جسم ورکړي او هغه به تللی شي لکه زمونږ په دې ملک کې اوس هم سلنډر خلک اوسي دوکاندار ته وایي 2 کیلو ګیس پکې واچو ګیس په سترګو ښکاري نه وزن شته دغسې هغه عمل هغه به تللی شي څوک وایي د عمل چې کومو کاغذونو کې لیکلی شوی دی کرام الکاتبین لیکلی دی نو هغه کاغذات به تللی شي څوک وایي نه چا چې د عمل کړی و نو هغه به تللی شي او د هغه درودوالی سپکوالی به د عمل په وجه وي لکه پښتو کې موږ وایو فلانی ډېر دروند سړی دی دروند سړی موږ چاته وایو عزتمند سړي ته چې دا ډېر دروند سړی دی که څوک ورته کانزل وکړي دی ځان ناغرضه کړي که څوک ورپسې خبرې کوي نو هم چا سره پنجې نه وایي دروند سړی دی وایي څوک وایي دا فلانی ډېر سپک سړی دی سپک سړی چاته وایي چې د هغه عمل سپکي وړوکي سره جنګ لوی سره جنګ محله کې جنګ بهر جنګ نو خلک وایي ډېر سپک سړی دی سړي یې ځان ته نه ساته نو درون سپک د عمل په وجه د نبي علیه السلام صحابي وو او ډېر وړوکی بدن یې و عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه او نبی علیہ السلام دا هغه باره کې وایي لرئیل عبدالله ابن مسعود اسقل عند الله فی المیزان من جبل احد دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خبر د قیامت ورځ په طول کې د احد د غر نه بدرانه یو ځکه د هغې خلوص نیت ډېر کو حدیث کې راځي لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا که تاسو کې یو تن د احد د غر عمره سره زر خرج کړي د صحابه یو پوړي یو اوږې ته نشي رسېدی ولې د هغې خلوص ډېر و نو
نو دا هغې د هغه عمل وزن هم ډېر شه ځکه د هغې خلوص و د دې وجې علامه اقبال وایي فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوسی قطار اندر قطار بھی دا بدر آگا فضا پیدا کر نو فرشتے وستا امداد قطار در قطار راضی آگا فضا سوال دانا چگئی موس کو منگیر نکو آئی خیرات کو منگیر نکو آگا موحیدین کو منگیر نکو نداس کو نا خلوص آگا پکار دے نو آگا خلوص سر آگا عمل درون چی دا آگا عمل وزن پیدا شی نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دل دی آگا حدیث ذکر کر چپائی کے دا عمل وزن دے عمل لگ دے کار اسمک اوپتول کے دا آگی وزن آنیر زیاد دے آگا سدے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر کی کہ نبی علیہ السلام نے لیو کلمتانی حبیبتانی للرحمن دو خبری دی چاڑیری محبوبی دی مہربان بادشاہ تا حبیبتانی للسان سپکی دی بجبا بجبے چوائی کو ڈیری آسانی دی سکیلتانی فی المیزان اور ڈیر ادرانی دی بطول کے آسی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم چیئو دا اللہ پاکی بیان کے دائرہ صفتون چاہا اللہ نے مناسب نہیں ہو لیکن قرآن کے اللہ وہی سبحان اللہ عما یصفون پاک دے اللہ دا صفتون چدئی دا اللہ وہی سبحان اللہ عما یشرکون پاک دے اللہ داغنا چدئی شریکان کئی دا اللہ صرف السوک اور دویم بحمدی چاہتا دا اللہ مناسب صفتون ہوا ہے اول رد شرکو کا بیا اثبات توحیدو کا چخ صفتون اللہ دا ہوا ہے اور آگا صفات چھ دا اللہ مناسب نہیں آدھر رام نہ لرکی مطلب دا چپتول کی درون عمل اگر رد شرک اور اثبات توحید دے دا یو دیر اہم مسئلہ دا چھ رد شرکو کی اور اثبات توحیدو کی دو دین درون عمل بل نشتے اور دا عمل اللہ زمن دا مرگر نصیب کرے بلا خالی کی سو گیاو مسئلہ کئی سو بلا کئی سو گیاو سوئی سو بل سوئی سو کوئی اقتدار والا داس چل گوشی سو کوئی اقتدار پریدا داسی چل گوشی سو کوئی دا طریقہ کا سو کوئی دا طریقہ خودرون عمل رد شرک و بیان توحید دے اور رد شرک و بیان توحید اگر اللہ دی جماعت نصیب کرے چاہی دا پختان پنجیریان ہوئی عربائی کی ورطا جماعت اشاعت توحید و سنہ ہوئی چلاغیر زارم مرگری بدے کلی کی بشیر خان دی اور نظیر خان دی اور دا مرگریو سوسم دیدائی کہ موجود دی بڑاگان دی دا مرگریو اور دائی با دیدائی دا پروگرامنا کل الحمدللہ ثم الحمدللہ جنت مولانا نور الدین او دعوت پوروالا چلاغی والد سے مملیر لوئی سڑے ہو رائی بدیکری کی خدمت کئی دا قرآن و سنت نن دا قرآن کریم ختمیم کڑے ہو بخاریم ختمہ کڑے ہو بھائی کے منگلہ دعوت را کڑے ہو زمن دعا دا چاہتا دا کڑے ہمیشہ قرآن اور سنت باندې آباد لري دیکھلی کہ زمن کا مشران مرگری ہوں چاہتا وفات شوی دی اللہ دے داغی مغفرت نصیب کی اور چکم جواندی دی اللہ دے داغی پمرونو کی خیر و برکتون ہوا چاہی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین